بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، مظفر شایم او د سټوډیو پروګرام سره یو پیر بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د بلدیاتي انتخاباتو هلې ځلې روانې دي. زموږ کوشش وي چې د هرې علاقې او د هر کلي چې کوم یوت کونسلر دی، جنرال کونسلر دی، یا چې کوم د تحصیل میر دپاره کوم امیدواران دي، هغه خپل سټوډیو ته راوبلو او دلته کې د هغوی هغه خیالات، د هغوی چې کومه جذبه ده او په کوم مقصد باندې په دغه الیکشن کې حصه اخلي، د هغوی دغه خیالات ستاسو سره د خپل سکرین په ذریعه باندې شریک کړو. نن را سره په سټوډیو کې یو شخصیت موجود دی چې د ابوهې سره تعلق ساتي، داود خان. د هغوی تعلق د جمعیت علماء اسلام سره دی او د هغوی ته باقاعده د کسان کونسلر دپاره ټیکټ هم ملاو شوی دی او هغوی به د جمعیت علماء اسلام د پلیټ فارم نه په دغه الیکشن کې حصه اخلي. نن به د هغوی سره خبرې اترې کوو چې یاره پارټۍ کې ورته ټیکټ هم ملاو شوی دی، څه ارادې لري، مخکې څه کول غواړي او په څه مقصد باندې په دغه الیکشن کې حصه اخلي. داود خان، ډېره مننه د پروګرام کې زموږ سره د شرکت کولو. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. باچا تاسو ډېره مهرباني دي، تاسو موږ خپل پروګرام کې مقرره کړه او موږ تاسو ته د خپل زړه چې کوم دی نو هغه اظهار وکړو. ډېره مننه جی. دا راته ووایه داود خان چې په پیله ځل تاسو په الیکشن کې حصه اخلئ، هغه هم د جمعیت علماء اسلام د پلیټ فارم نه، د هغوی نه باقاعده ټیکټ تاسو ته میلاو شوی دی. څه احساسات دي، څه جذبات لرئ؟ نو باچا داسې خبره ده چې د الیکشن لړا وهل خو خامخا یو پلیټ فارم غواړي. نو د جمعیت علماء اسلام پلیټ فارم موږ په دې باندې لکه چناو کو چې دا د علماو پارټي ده او ډېر نیکان او بزرګان خلک پکې دي. نو الیکشن خو موږ لړاوو باسم دی او په د پلیټ فارم نه، نو موږ دا کوشش وکړو چې موږ کم از کم د جمعیت علماء اسلام نه دا الیکشن لړاو. صحیح. داود خان، دا راته ووایه چې مخکې مو چې ته په الیکشن کې حصه اخیستې ده یا چې ته به داسې قسمه هلو ځلو کې انوالو وئ که نه وئ؟ الیکشن کې خو مو حصه نه ده اخیستې، البته د عوامي نیشنل پارټۍ کې موږ تعلق لرو او تقریبا د ډېر وخت نه زما نشي یادو او په هغې کې به موږ هلې ځلې کولې د پارټۍ دپاره، خو لکه الیکشن کې نه دی لړاو کړی. ټیک. دا راته ووایه داود خان چې عوامي نیشنل پارټي مو پرېښوده، په جمعیت کې مو شرکت ولې وکړ؟ نو دا خو داسې خبره ده چې موږ په خپله باندې لکه د تبلیغ سره هم تعلق ساتو او زما بچي په خپله په دیني مدرسو کې سبقونه وایي او د علماو کردار او د علماو هغه هلې ځلې چې کوم دی نو هغه قوم نه مخکې وړاندې دي او زمونږ هم وړاندې دي. یعنی دا لږ علما الحمدلله په دې ملک کې نه وي، نن به زمونږ ملک چې کوم دی دا به په داسې صورتحال کې نه و کوم کې چې اوس الحمدلله په مسلمانانو ملکونو کې چې نور څه کېږي هغه الحمدلله دلته نه که دغه علما دغې ته ولاړ دي. ټیک. داود خان، دا راته ووایه چې که فرض که تاسو کامیابي بیا مونده په دې الیکشن کې، نو څنګه تاسو څه وایئ چې ستاسو سوچ فکر څه دی چې څه کول غواړئ د خپلې علاقې له، د خپل کلي خلکو له څه ارادوي څه کول غواړئ؟ باچا زمونږ په کلي کې خو ډېرې زیاتې مسلې دي او ډېر الیکشنونه وشول او ډېرې پارټۍ پکې لاړې رالې او زمونږ ډېر ګران خلک دی دنګ د کلي او ډېر معزز خلک دی، لیکن هغو ته پته نه لګي چې هغو ته یا داسې موقع نه ده میلاو شوي. موقع خو ته داسې په الیکشنو کې میلاو شي خو پته نه لګي چې هغو د کمې خبرې ښکار شي چې هغو خپل کلي پرېږدي او بل ځای کارونه شروع کړي. مونږ د ابوهې دپاره چې کوم دی نو لکه مونږ ته په خپله باندې زه د زمیندار یم او زمونږ کلي کې چې کوم دی کم از کم 90% خلک زمینداره کوي. نن زمونږ د اوبو نظام چې کوم دی د اپاشۍ کم چې په شورګرو کې د ولو نظام دی هغه خراب دی، د لارو نظام زمونږ ګډوډ دی، زمونږ د برتۍ یو کچ کلی دی خو په شورګر په لحاظ باندې، خو هغې کې شریف خان چې کوم دی نو ډېر کارونه کړي دي او د هغو هر یو ځي ته نن ګاډې رسي. زمونږ په ابو کې د لارو او د ولو ډېر غټه مسله مونږ ته راپېښه ده، مستقبل کې به زمونږ اولاد ته دا مسلې بیا یي ځکه چې آبادي وشي نو بیا هغه ځای کې لار نه شي وتی. مونږ وایو چې د آبادۍ نه مخکې دا لارې مونږ وباسو او ولې زمونږ نظام ټیک شي. بل زمونږ په کلي کې نور داسې ډېرې مسلې دي چې هغه حل کول غواړي، د هغې دپاره چې کوم دی نو مونږ د خپل کلي په خلکو باندې دا یو عرض ورته کوو چې دا موقع هغې خلکو له ورکوئ کم خلک دا خدمت کولی شي او دا مسلې حل کولی شي.
صحیح. اسی داود خان دا راته ووایي چې ستاسو په نظر کې د داسې وړو مسلو د حل کولو دپاره بلدیاتي نظام چې دی، بلدیاتي سیستم چې کوم دی، هغه د یو علاقې دپاره، د یو کلي دپاره څومره اهمیت لري؟ باچا بلدیاتي نظام خو په دې باندې زه به ورته ښه ووایم، ځکه چې ایم پی ای او ایم این ای ته د هر سړي اپروچ نه وي چې هغه ته ورسي او د خپل کلي مسله ورته ووایي. هغه کسان ورته مسله بیانولی شي چې په تنظیم کې یا په پارټۍ کې. بلدیاتي نظام داسې یو نظام دی، دا ډېر ښکلی نظام دی چې حکومت دا بحال وساتي نو ښه به په دې کې دا کسان چې کمی په کلیو کې دې ته هر سړی اپروچ کولی شي، د کلي عام ولس ورته هم کولی شي، خاص ولس ورته هم کولی شي، نو د هغې په باره کې هغه خپل مسایل هغو ته بیانولی شي. ټیک. داود خان، په آخر کې که تاسو زموږ د سکرین په ذریعه د خپلې حلقې د خپل خلکو ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ نو زه به دا ووایم باچا چې دا کم بلدیاتي نظام چې روان، دا الیکشن چې روان دی، نو زه وایم چې په دې کې مونږ د خپل کلي نه داسې خلک وټاکو چې هغه د خپل کلي مسلو ته د خپل کور مسله ووایي او د هغې د حل کولو دپاره 150% نه هم سیوا چې کوم دی د خپلې هلې ځلې وکړي او خپل کوششونه وکړي او دا مسلې د مستقبل دپاره ختم کړي، کومې مسلې چې په هر کلي کې دي. ټیک. ډیره مننه جی زموږ په پروګرام کې د شرکت کولو، ستاسو یو جهان مننه. جی ګرانو کتونکو، داود خان چې د هغوی خیالات موږ ستاسو سره شریک کړل، د هغوی وایي چې د هغوی د وینا تر مخه یو بلدیاتي نظام چې کوم دی هغه د کلو دپاره خصوصا ډېر د اهمیت قابل دی، ځکه چې د هر سړي اپروچ چې کوم دی هغه ایم این ای ته یا ایم پی ای ته نشي کېدی چې څومره په اسانه باندې هغه د خپل کلي یو کونسلر ته یا یو ناظم ته هغه رسېدی شي. همدغه لړۍ ده چې زموږ به روانه وي د مختلفو علاقو سره، مختلف کینډیډیټ چې کوم دی هغه به موږ راغواړو او په خپل سکرین په ذریعه باندې د هغوی خیالات ستاسو سره شریکوو. تر یو بل پروګرام پورې خپل کوربه مظفر شاه باچا له اجازت ورکوي. د تل پاتې خدای په امان.